أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ننانی درس کی با انشاءاللہ العزیز سورة اسراء پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 7-8 آیات نمبر 70 71 72 درے آیاتونه چې نو هغه به ویلې کیږي. اوس دې آیات کې الله جل جلاله فرمایي یقینا موږ چې نو هغه شرافت او عزت ورکړی اولاد آدم ته. د آدم علیه السلام چې څومره اولاد د انسانیت دوی له موږ غوروالی او فضیلت ورکړی. اوس دغه غوروالی او فضیلت په څه اعتبار سره دی نو تفاسیرو کې مختلف خبرې ذکر کړي دي، خو د ټولو نه اسان چې نو هغه دا دی چې د انسان د غوروالی دا په دوه وجه سره دی. یو د صفاتو په اعتبار سره چې په کم کم صفاتونو د انسان له چې دی نو هغه فضیلت او غوروالی ورکړی شوی دی، او دویم دا چې الله رب العزت د انسان له په ټول شیزونو باندې چې نو هغه غوروالی ورکړی دی. نو د صفاتو کې بیا حضراتو مختلف قولونه لیکلي دي، یعنی د قد و قامت په اعتبار سره هم، د اعتدال په اعتبار سره هم، د عقل او د شعور په اعتبار سره هم، دغه شانتی چې نو هغه د خوراک په اعتبار سره هم. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د انسان دا غوروالی دا د دې وجې نه دی چې دی په لاس په ګوتو باندې خوراک کوي، او باقي چې څومره څاروي دي نو د هغوی خوراک چې نو هغه په خوله باندې کوي. بعضې چې نو هغه دا هم لیکلي دی چې انسان د مرکبات مفردات چې نو هغه راجمع کې مرکبات چې نو هغه غذاګانې دي جوړې کې، مرکب مختلف غذاګانې جوړې کې او د هغې نه لطف اندیز کېږي. د دې په علاوه کې چې باقي څومره هم ځناور دي څومره شیزونه دي نو د هغوی ټول مفردات خوراک کوي، د هغوی ځان ته څه شی مرکب کولی چې نو هغه په خپله نشي. که غوا میخه وغیرې جو هغه یو قسم واښه خوري، که دغه شانتې چې نو هغه به دی جدا یو شیز خوري، که مارغۍ دی جو هغه جدا یو شیز خوري. د هغوی ځان ته 2 شیزونه 3 شیزونه یو ځای کولی نشي او د هغې نه چې نو هغه یو خوراک چې نو هغه نشي تیارولی. بیا تفسیر مدارک کې چې نو هغه یو قصه لیکلې ده دلته چې هارون رشید بادشاه چې نو هغه سره امام ابو یوسف رحمه الله چې نو هغه ناست و، د امام ابو حنیفه رحمه الله چې نو هغه د ټولو نه لوی مشر شاګرد و. نو دی ورسره چې نو هغه ناست و، نو په هغې کې هارون رشید بادشاه له چې نو هغه خوراک رالو. امام ابو یوسف رحمه الله ته چې راځه خوره، هغه ورسره کېناستو. په هغې کې چې نو هغه خادم د هغه سمسی راوړی، چمچ ورته څوک ورته چمچ وی څوک سمسی وی څوک، نو هغې راوړلې او په هغې باندې چې نو هغه خوراک یې کړ. نو امام ابو یوسف رحمت الله علیه ورته وی تو په دې خوراک کې حالن کې ستا نیکه یعنی حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ولقد کرمنا بنی آدم انجینیر د هغې تفصیل کې دا کړی دی چې الله پاک دوی له یو فضیلت دا ورکړی چې یاکلون باصابعهم، دوی به خوراک چې نو هغه په خپلو ګوتو سره کوي. نو د انسان فضیلت د نورو څیزونو په باره کې دا دی چې دی به په لاس خوراک کوي. نو یې دا دی. نو بیا هارون رشید بادشاه چې نو هغه کم سمسی واپس کړلې او په لاس باندې چې نو هغه خوراک شروع کړو. اوس مونږ چې نو هغه ځان غټېټ په دې باندې چې نو هغه ځان بولو ځان چې نو هغه په دې دا کوو چې چېرته لاړ شو. او بیا اکثر بعضې کره ته زمونږ دیني طبقه چې نو هغه هم دغه خلکو نه په یو ساعت کې متاثره شي او دوی بیا په هغه خاښۍ شانتې په یوې راکاږي او په بلې خوري او کله یو خواز یو کله بله. نه ښکلې طریقه سنت هغه دا ده. لقد کرمنا بنی آدم کې د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دغه قول دی چې دوی په ګوتو په لاس باندې چې نو هغه به خوراک کوي. او بیا د طب په اعتبار سره چې هم وکتلی شي نو کم خوراک چې په ګوتو سره وشي نو دا زر هضمیږي، دا زر چې نو هغه انسان دپاره نفع بخش وي. کم خوراک چې په سمسی وغیره چمچ باندې وخوړلی شي نو په دې هضمه چې نو هغه زر نه راځي او دا د انسان دپاره هغې په شانتې نفع بخش چې نو هغه نه وي. نو بهرحال
دا هم یاد ساتئ که څوک په سمج باندې هم اخري نو څه کفر نه دی، ګناه نه دی، مکروه نه دی، جایز دی، داسې نه چې ناجایز دی، خو غوره او اولا طریقه او د انسان د شرافت اظهار چې دی نو هغه په دقې شوی دی. نو یو طریقې دا ده چې قد و قامت کې اعتدال کې دی به په لاس باندې چې دی نو خوراک کوي، دی به مفرد شیزونه جمع کوي، مرکبات د هغې نه لذت اخلي. نو دا ټولې خبرې پکې ذکر کړي، په دې ټولو سره د دې انسان فضیلت دی. او دویم فضیلت الله رب العزت د انسان له د عقل او د شعور په اعتبار سره ورکړی دی. او باقی چې څومره شیزونه دي سوره د خدای مخلوق دی د هغوی کې چې نو هغه دانش دي لکه پرشتې دي. نو پرشتو کې الله رب العزت عقل او شعور ښودلی دی، خو په هغوی کې شهوات او خواهشات چې دی نو هغه نشته. باقی چې کم زناور دی نو په دوی کې شهوات او خواهشات شته، خو عقل او شعور پکې نشته. انسان له الله جل جلاله عقل او شعور دواړه ورکړي دي، عقل شعور یې ولهم ورکړی او شهوات او خواهشات چې دی نو هغې وله هم ورکړي دي. نو چې کله د انسان خپل شهوات خواهشات دی دا دباو کی او عقل او شعور نه کار واخلي او د الله حکم او د الله د پیغمبر طریقه په ځای راوړي، نو په دغه وخت کې بیا دا انسان د فرشتو نه هم افضل وي، د فرشتو نه هم اعلی شي. حدیث مبارکه کې راځي د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه روایت د تفسیر مدارک او خازن دواړو نقل کړی دی. المؤمن اکرم علی الله من الملائکه، المؤمن اکرم علی الله من الملائکه، چې مسلمان دا د الله په نسبت باندې د فرشتو نه چې نو هغه معزز دی. خدایا ساتي ګوره زما واست په شانتي عام مسلمان خبره نه ده. فرشتو کې دوه قسمه دي، یو خواص دي او یو عام فرشتي دي. نو د خواص فرشتو نه د انسانانو کې چې کم خواص دي انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام هغه دي افضل دي، او عوام فرشتي چې دی نو هغې نه عام انسانان نو هغه کم نیکان علما صلاحا کم چې تقوادار خلک هغه خلک دی افضل کېدی شي. کم خلک چې فسق و فجور کې او په ګناهونو کې او په دې کې مبتلا نو دا خلک چې نو هغه فرشتو نه افضلیت غټه خبره ده، د حیواناتو نه بدتر دي. الله په خپل وی اولئک کالانعام بل هم اضل، دوی د څاورونه چې دی نو هغه هم بدتر دي. نو په دغې وجه نو فرشتو نه د دې انسان مقام او درجه ولې اوچتېږي؟ نو ځکه یې اوچتېږي چې فرشتو کې خواهشات نشته او انسان کې خواهشات دي، د خواهشات دباو کې بیا د هغې باوجود چې نو هغه د عقل شعور نه کار والی د الله حکم او د الله د پیغمبر طریقه چې نو په ځای راوړي. نو ځکه وایي چې نو لقد کرمنا بني آدم وحملناهم فی البر والبحر، او مونږ دوی چې دی نو هغه سواره کړل په اوچوبه او په دریاب کې. نو اوچوبه باندې پوخا چې دی نو هغه خر او ټټو او اس او دا ولو. نن سبا چې دی نو هغه دغه دنیا قسمه گاډي دي، کم دی او کم راوځي، دا ټول چې دی نو هغه د مراد دي. والبحر په هغه وخت کې صرف کشتۍ وي، اوس چې دی نو هغه دریابې څومره هم سورلی دي جازونه، دا ټول چې دی نو هغه د مراد دي. ورزقناهم من الطیبات، او الله وایي مونږ دوی له روزي ورکړې ده چې دی نو هغه پاکه. نو مخکې ما ته څو کرت ویلو یو حلال دی او یو طیب دی. نو حلال به وي او د حلال سره طیب به هم وي، د دې سره به حق الغیر چې دی نو هغه نه لګېدلی، د بل چا حق چې دی نو هغه به ورسره نه لګېدلی، الله به دا طیب وي. که د بل چا حق ورسره لګېدلی نو دا بیا طیب مالو نه دی. وفضلناهم علی کثیر، او الله وایي مونږ فضیلت ورکړی دوی له په ډېرو باندې مما د هغه نه خلقنا تفضیلا چې کم مونږ پیدا کړي په فضیلت ورکولو سره. یوم ندعو کل اناس بامامهم، الله وایي په کومه ورځ چې مونږ را وبلو چې دی نو هغه ټول خلکو بامامهم د دوی د عملنامو سره، د دوی د کتابونو سره. نو قرآن کې تقریبا دوه ځایه چې دی نو هغه لفظ امام دا په معنی چې دی نو هغه د کتاب سره عملنامې سره راغلی. یو دې ځای کې نو دلته امام چې دی نو هغه په معنی د امام پیشوا نه دی، امام دلته په عملنامې د کتاب په معنی سره دی. او یو په سورت یاسین کې اولنې مبین چې کله پوره کېږي الله وایي وکل شیء احصیناه فی امام مبین، امونږ هر یو شی چې دی نو هغه محفوظ کړی په کتاب واضح کې، عملنامه واضح کې. نو دلته امام نه مرادو کتاب عملنامه ده. اوس کتاب ته امام او پیشوا ولی وي، نو څنګه چې خلک مقتدی دی چې نو هغه د مقتدا د هغه ته په خپل مسایلو کې رجوع کوي، نو دغه شانتي چې کله هم انسان ونخلي څه مسلې او په هغې کې ورته نو هغه
رکاوټ او یا چې نو مسله ورته درپېښ شي نو دی بیا کتاب طرف ته چې نو هغه رجوع کوي او کتاب ګوري. نو ځکه دلته کتاب ته امام ووي. فمن اوتی کتابه بیمینه چاته دی ورکړی شو د هغه کتاب چې نو هغه په ښی لاس فاولئک یقرؤون کتابهم نو دوی خلک بچی نو هغه خپل عملنامې دا بلولي. بل ځای کې راځي الله وی دوی بچیان وینقلب الی اهله مسرورا دوی به خوشحاله چې نو هغه خپل کور ته ځي خپل اهل او عیال سره به خوشحاله میلاو شي او د هغو ته وایي ها مقرؤ کتابیه راشئ وګورئ زما عملنامه چې نو هغه ته وګوره. دغه دنیا کې مونږ تجربه کله چې رزلټ آوټ شي نو د دغه نه وروسته چې چا ښه نمبر یې اخیستی او دی په ښه نمبر سره پاس شي نو دی چې کم یو کس راننوځي کش کېږي دی هو ګورئ زه پاس شوم زه 1 نمبر راغلم 2 نمبر راغلم کلاس کې راغلم سکول کې راغلم مدرسه کې راغلم نو دی دا کوي او دا کم کس چې پیل شوی یا دا کېږي نو دی چې هغه سدیس خبره کوي چې جو څه غواړي مې راغیستی دا جو څه چل دې راخ کړی نو دی پټېږي. نو الله رب العزت نو هغه وایي او قیامت په ورځ باندې چې چاته عملنامه په خیر لاس باندې میلاو شو اللهم ارزقنا نو وایي دوی بچنه نو هغه وایي سموي دا زمونږ کتاب د یقرأ او هغه بلولي ولا یظلمون فتیلا او په دوی باندې بچنه نو هغه ظلم ونه کړی شي د یو تار برابر. یو فتیل دی او یو قطمیر دا دوه لفظ چې نو هغه قرآن پاک کې راځي مراد د دې نه چې نو هغه بالکل لږواله قلت طرف ته اشاره ده. نو قطمیر دا ویل کېږي د کجوري د پاسه کم اډو کې چې خلک خرما وخوري نو که خیال دې کړی د دې اډو کې د پاسه نری سپین پوستکی نو دغه نری سپین پوستکی ته ویل کېږي قطمیرو او د دغه د کجوري په دې اډو کې یو نری تار وي نو په دې مینس کې دغه نری تار چې کم وي په هغه چاو کې نو دغه ته ویل کېږي فتیلو. نو الله وی دوی باندې به د فتیل د هغې تار په قدر چې نو هغه به هم ظلم ونه شي ځکه ورځ د قیامت دا چې نو هغه د انصاف ده. ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى او څوک چې په دې دنیا کې ړوند و نو هغه به په آخرت کې هم ړوند وي. نو د ړوند نه مراد دا نه دی چې د سترګو چې نو هغه د بصر په اعتبار سره نه بصر نه د بصیرت په اعتبار سره او د قلب په اعتبار سره کم سړی چې په دنیا کې ړوند نو دی به په آخرت کې بیا د حشر بچی نو هغه د ړندو کېږي. یعنې کم سړی چې په دنیا کې د الله او د الله د رسول کلماتو او د احکاماتو نه غاړه چې نو هغه نه ورته ښودي او د دې نه ځان ړوند کړی او د دې نه په بل طرف باندې روان او دی په خپل ژوند کې نو لاګو کړي نو په ورځ د قیامت به د انسان ړوند چې نو هغه راپاسي دغه شانتې به دی د جنت نه چې نو هغه به لري د اعمال صالحه عملنامه به ورته په ښی لاس نو هغه نه میلایږي. نو دلته د ړوندوالي نه مرادو هغه د اعمال صالحه نه چې نو هغه ړوندوالی دی. نو الله وایي چې په دنیا کې ځان جانبوج کر ړوند کو او د دین اسلام چې نو هغه ونه منلو د الله حکمونه ونه منل دا سره په آخرت کې هم ړوند وي و اضل سبیلا او ډېر زیات چې نو هغه بېلارې وي د سمې لارې ده سمې لارې نه چې نو هغه به ډېر لري. الله دې موږ د دغې ګمراهۍ نه وساتي. ولقد کرمنا او بشک عزت ورکړو مونږ بني آدم اولاد آدم علیه السلام ته وحملناهم او مونږ سوار کړو دوی فل بر په وچو بکې والبحر او په دریاب کې ورزقناهم او مونږ دوی ته رزق ورکړو من الطیبات د پاک شیزونو نه وفضلناهم او فضیلت ورکړو مونږ دوی ته علی کثیر په ډیرو باندې ممن د هغې چا نه خلقنا چې مونږ پیدا کړي وو تفضیلا په فضیلت ورکولو سره غوروالي ورکولو سره یوم ندعو په کومه ورځ چې را وببلو مونږ کل اناس هر ټولو خلق بامامهم د خپل عملنامو سره فمن اوتی کتابه نو پس چاته چې ورکړی شوله عملنامه د هغه بیمینه د هغه په ښی لاس کې فاولئک نو پس دا کسان یقرؤون الولي به کتابهم خپله عملنامه ولا یظلمون او په دوی به ظلم نشي کولی فتیل د یو تار برابر. ومن کان فی هذه او څوک چې وي په دې دنیا کې اعماړون فهو نو هغه به فی الاخرت په آخرت کې اعماړون و اضل سبیلا او ډیر به بېلارې وي د سمې لارې نه.